بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څه ډېرې ضروری خبرې وي، څه خو د ډسکرپشن کې لیکلی شوي دي، نو زړونه مو ډک دي، په زړونو مو ډېرې خبرې دي، نو په دغه غرض سره لایو راغلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې کمې خبرې اترې دي چې دا زمونږ د ناظرینو سره شریکې کو او بیا په خصوصي توګه ډېرې ضروري خبرې دي چې کوم د جندول ولس دی او بیا خاص کر د سمرباغ عوام دي، هغوی د ډېرو خبرونو نه دي خبر چې په هسپتال سمرباغ کې څه روان دي. نو چې کله دا ایشو راغله نو په موږ شدید دباو دی چې تاسو دې خبرونه قلار شئ او دا خبرې مه کوئ. او مونږ ویلي چې بھئی مونږ خو د عوامو خلک یو، څنګه دې خبرونه قلار شو، څنګه دا خبرې نه کوو. کومو خبرونه په مونږ دباو دی چې قلار شئ مه کوئ، او د هسپتال کې پټې پټې کمې داسې خبرې روانې دي چې هغه اوس مونږ ته په ډاګه شوي او په مونږ دا دباو دی چې بھئی دا عوامو ته ونه ویوئ. او مونږ سره د ټولو ملګرو فیصله کړې ده چې که دا مافیا هر څه وي، دا غونډګان، دا بدماشان، دا شرپس روان دي، په دې خبرې کوو. اول دا چې سمرباغ اسپتال نه مریضان پرائیویٹ اسپتال ته څوک لیږي، اردو کې وی کنه وہ کون ہے. هغه څوک دی چې باقاعده په سرکاري اسپتال کې مریضانو ته وایي چې ته پرائیویٹ کلینک ته راشه او ته پرائیویٹ اسپتال ته راشه. په ټوله دنیا کې د WHO ورلد هیلث ارګنایزیشن په رولز ریګولیشن کې په ډیسپلینز کې چې کوم د هیلث لپاره جوړي، د پاکستان د هیلث رولز ریګولیشن او ډیسپلین کې په اسلام کې او په رواج کې دا شی نشته چې یو سړی د 24 غنټې ډیوټي کوي او شپږ ورځې د چوټي کوي. په ټوله دنیا کې چې یو کار نشته، نو په سمرباغ کې هغه مافیا څوک ده چې دوی د 24 غنټو ډیوټي چې دنو داسې کړې ده چې دا زما جاګیر دی، زه به په هفته کې صرف یوه ورځ راځم او شپږ ورځې به نه راځم او تنخوا به د عوامو په نوم اخلم، سرکار د خزانې نه به زور پی اخلم خو ډیوټي به نه کوم. دا کومه مافیا ده؟ هغې نه علاوه چې دا کومه مسله راغله، دې نه پس کومې ستونزې وي چې هغه موږ ته په ګوته شوي. هسپتال کې کومې داسې مسلې دي چې د یو دوی خلاف پرچې وکړي، ځکه چې زموږ خوله بنده کي. تاسو راته ووایئ چې دا خوله بنده کړو، که دا خوله بنده کړو نو دې مافیا ته به بیا څوک ودرېږي دا چې موږ ورته ولاړ یو. هغې نه علاوه کوم داسې کارونه دي چې هغه د هسپتال انتظامیه کولی شي خو نه یې کوي. ولې نه کوي او د چا پې دباو دی؟ دې مسله کې څونه جرګې وشوې، کم خلقو پکې جرګې وکړې، جرګو کمې فیصلې وکړې، او بیا دغه مافیا، دغه شرپسندو، دغه غونډګانو دغه جرګې ولې بې عزته کړې، ولې په بې عزتۍ سره د هسپتال نه رخصت کړې، ولې د WAC صاحب سره شر وکړو، انتظامیې سره ولې شر وکړو، ولې جرګې DRC ډسپیوټ ریزولوشن کونسل چیرمین ورغلو او دغه خبره مو نه منله. دا دونه مضبوطه مافیا ده او دا چا مضبوطه کړې ده؟ ولې نه؟ انتهایی د شدید دباو باوجود مونږ سرنډر کېدو والا نه یو. ولې؟ زمونږ مقصد څه دی په دې ټوله مسله کې؟ دا ډېر شی سوالونه دي چې نن زه تاسو ته دې جوابونو په شا موجود حقایق ښکاره کوم. خو د هغې نه مخکې الله دې وبخي DSP اقبال مومن شهید، دا د مومندو ډېر تکړه شاعر دی، شهید شوی دی. د هغه یو کلام دی، تاسو ټولو ته ډالۍ، او ما ته پته ده چې دا زما خپرونه به ډاکټر فرمان صاحب ګوري، نو هغه یو باذوقه، یو ادبي او قام پرست سړی دی، نو ډاکټر صاحب تا ته خاص ډالۍ. په اشارو خبرې مه کوه، خبرې کوه. په اشارو خبرې مه کوه، خبرې کوه. یاره خواږه خواږه کاته کوه، خبرې کوه. ما نه د پلار دغه یوه خبره نه هېرېږي، ما نه د پلار دغه یوه خبره نه هېرېږي، د ټولو خلقو سره ښه کوه، خبرې کوه. او اقباله دومره د خپل سوري نه هم مه یېرېږه. تاسو ته ډالۍ. اقباله
دومره هم د خپل سوري نه مه یېرېږه. جندول پریس کلب په جندول کې یو وجود لري. که څوک یې مني او دې مني، که نه یې مني 515,000 ځل دې نه مني، هېڅ ضرورت نشته. که څوک ماته صحافي وایي راته دې ووایي، او که راته نه یې وایي 15,000 ځل دې راته نه وایي. که زه د یو ډاکټر، د یو غونډه، د یو شرپسند غونډګري بدماشي په ډاګه کومه او د هغه په شان نور ډاکټران ودرېږي، نو دا بالکل د افسوس خبره ده. تاسو ډېر ښه خلک یې، خو حیران دې ته شو چې تاسو ولې غونډګانو په شا ودرېږئ، ولې دې شرپسندو په شا ودرېږئ، ولې د دې کرپټو په شا ودرېږئ. دا ډېره د افسوس خبره وي. خو خیر، اس حمام میں سارے ننګې، هغه والا خبره ده. مافیا دا د یو بل په شا ودرېږي چې یو ترې رانیسي، یو له درز ورکوي، بل هم دپسې ودرېږي، بل هم دپسې ډانګې راخلي. ډېرو درنو خلکو پکې په مونږ پسې ویډیوګانې مو کړې، خبرې مو کړې، پکې ومترېدل. داسې خلک چې ما ویل چې دا خو د باچا خان بابا په نظریه روان خلک دي، دوی خو کله هم چې دی نو د غلط سړي ملګرتیا نشي کولی. هغه خلک هم چې دی نو د هغو په شا ودرېدل. حیران شوم، افسوس راته کېږي د داسې خلکو چې هغه عمر بله د عدم تشدد پرچار کوي او دا وایي چې بهی زه د بابا په فلسفه باندې چې دی نو روان یم، خو هغه چې کوم دی د شر او د دې په شا باندې ودرېږي. نو یقینا چې زمونږ هم د خلکو نه توقعات وي، زمونږ نه به هم د خلکو ډېر توقعات وي، خو زمونږ هم د خلکو نه توقعات وي چې یاره دوی به د حق او د سچ سره ودرېږي، دوی به تحقیق کوي او د تحقیق نه پس به فیصله کوي چې په دې مسله کې مظلوم څوک دی او ظالم څوک دی، او بیا به د مظلوم څه ودرېږي. دا څو ډاکټران صاحبان چې زموږ ته دغه توقع وه، خو دوی نه تحقیق وکړو، په سن په سب کې ودرېږئ، د مافیا په سب کې ودرېږئ، په سپینه جامه کې موجود د دغه قصاب په سب، قصابانو معذرت کوم، بیا لفظ مې خولې نه ووتو، ډېر معذرت کوم د قصابانو نه، چې قصابان هم په دې خبره زما نه ګیلمن دي چې بهی ته ولې د یو ډاکټر ته قصاب وې، دا زموږ توهین کوي. قصابان اوس دا خبره توهین ګڼي. نو زه ټولو قصابانو بیا کوشش به کوم چې دا لفظ بیا زما خولې له رانشي، ځکه چې کوم خلک غوښه خرڅوي که نه، قصاب ورته وایو چې ځناور حلالوي او خلکو خدمت کوي، نو هغوی هم زما نه په دې ګیلمن دي چې یاره ته ورته ولې قصاب وې، لکه وایي دا زموږ توهین دی چې ته د بد سړي سره ملګرتیا کې تم بد سړی بیا. نو انشاءالله زمونږ اوسنۍ چې کومه سټریټیجي ده چې څوک هم د بدو سره ودرېږي، هغه زمونږ دپاره بد دي، چې څوک هم د ظالم سره ودرېږي، هغه زمونږ دپاره ظالم دی، چې څوک هم د شرپسند سره ودرېږي، هغه زمونږ دپاره شرپسند دی، چې څوک هم د غونډه په شا ودرېږي، هغه زمونږ دپاره غونډه دی، چې څوک هم د مافیا د مضبوطولو دپاره ودرېږي، هغه د دغه مافیا حصه ده. او په دې باندې بس اوسه پورې موږ ستاسو ډېر احترام وکړو. موږ به همیشه ویل چې یاره په دې هسپتال کې ښه ډاکټران هم شته، یقینا چې به شته، خو هغه ښه خلک هم د دغه بدو خلکو په شا ودرېدل. نو به یې اوس تاسو په خپله خپل سب واضحه کړو چې تاسو ښه خلک یې که بد خلک یې. زمونږ چې کوم ذهن و هغه تاسو مونږ غلط ثابت کړو. پرسنلی زه تاسو غلط ثابت کړم د 100 ډاکټرانو صاحبانو چې مونږ په تاسو دا اعتماد هم کړی چې تاسو مونږ په جرګه کې هم شامل کړي وي، او زمونږ دا خیال و چې تاسو به حق او د سچ او د مظلوم سره ودرېږئ، خو تاسو دا ثابته کړه چې نه د حق سره ولاړئ او سره ودرېږئ. ستاسو مبارک شه. خبره هغې ته راځم، نورې خبرې اوږدېږي چې هغه څوک دی چې د پرایویټ هسپتال نه سرکاري هسپتال ته، د سرکاري هسپتال نه پرایویټ هسپتال ته مریضان لیږي، مجبوره کوي یې په دې. ولې هسپتال نه سمیږي؟ داسې عناصر شته چې هغوی نه غواړي چې د هسپتال سم شي، د ثمرباغ هسپتال، ځکه چې د هغوی پرایویټ کلینیکونه نه چلیږي. بیا پرایویټ والا بیا څوک ورځي چې سرکاري هسپتال کې ډاکټر ناست وي، پرایویټ هسپتال ته بیا څوک ځي چې په سرکاري هسپتال کې هغه ټول فیسیلیټیز وي. تر د دې پورې چې هم په دې سرکاري هسپتال کې نرسري جوړه ده. نرسري د هغه ماشومانو لپاره وي چې کوم ماشومان پیدا شي هغه ته د هغه وخت کې د کیر ضرورت وي، شیشه کې بندوي، هغه ته چې د نو هر څه ورکوي. هغه نرسري چې د نو غیر فعال ده. یو ډاکټر صاحب چې د نو زرای وایي چې هغه ویلیو چې زه به د خپل جیب نه دا نرسري روانه کړم. د دې یوې خبرې له وجې دغه ډاکټر صاحب زما په هغه کې دونه مقام اوچت شوی دی چې ډاکټر هم دباو کړی شو چې ته دې خبرې نه واوره
او هغه نرسري روانه نه شوه. سرکاري هسپتال کې ماشوم چې کوم پیدایش کیږي د هغې لپاره کومه نرسري د هغه نشته. ولې؟ دې لپاره چې مریضان لاړ شي پرایویټ هسپتال ته. دا خاص ګروپ دی چې هغه په دې عمل کې مبتلا دی. هم په دغه نرسرۍ کې الټراساونډ کیږي. د دې الټراساونډ آډیټ نشته دی چې د چا نه څو روپۍ اخلي، څنګه یې اخلي او دا روپۍ چېرته ځي. د زنانو الټراساونډ چې په هسپتال کې کم کیږي د هغې پته نه لګي چې روپۍ څونه اخلي، د چا نه اخلي او چېرته ورکېږي. هلکه ته راته وایه چې کله بندېده نو لږ اشاره کوه چې مونږ داسې نه چې ویډیو بندې وي مونږ هسې ځان ستړی کړو. نو خبرې ته دې ته راتللو چې د هسپتال نرسري قصدن عمدن غیر فعال ساتلی کېږي د دې د وجې چې پرایویټ هسپتالونه وچلیږي. خو چې کله مونږ خبره کوو چې نرسري به فعالوئ، ریفارمز به کوئ، نو مافیا بیا احتجاج کوي. مافیا بیا مطالبه کوي چې وحید گرفتار کوي. راشئ مړه قربان گرفتار مې کوي، مونږ کله د گرفتارۍ نه هېرېږو. د سیاسي سړي دپاره او د ساپي لپاره چې په دې لاس کې هتکړۍ وي دا اعزاز وي. اعزاز څه وي؟ اعزاز وي. خدای بندګانو تاسو ما سټډي کوئ ول چې زه کله د هتکړۍ نه یېرېدلی یم. لږ لاړ شئ وګورئ، چا نه تپوسونه وکړئ چې د وحید خان تاجک چې کوم دی دا چې دا اواز اوچتوي دونه په ډاډه زړه لګیا دی او دونه په وچو سترګو لګیا دی او بالکل نه د شرپسند نه یېرېږي، نه د غونډه نه یېرېږي، نه د مافیا نه یېرېږي، نه بیا وې قبو هغه لفظ خولې راغی قصابانو سوري چې دا ولې مونږ چا نه سترګې خو نه سوځي بیا مو ستاسو که محکمسیت پړ نه ورکو عوام به چاندو کې نرسري به فعال کړي، خو څوک یې نه فعالوي. په دې کې شاته پرایویټ هسپتال پرایویټ کلینیک مافیا ناسته ده چې هغوی نه غواړي چې دا نرسري چې کومه ده نو د هسپتال روانه شي. هغوی نه غواړي چې د زنانو ماشومان په هسپتال کې دننه پیدا شي. هغوی نه غواړي چې د ماشوم د نرسرۍ کې د اډمیشن 4000 5000 روپۍ اخلي. ماشوم چې کوم دی پرایویټ روم خلک نیسي د هغې 4-5000 روپۍ اخلي. د یو د ډیلیوري کیس چې کوم دی بهر د 25 نه واخلی تر د 40000 روپو پورې ډیل کیږي. دا چې په هسپتال کې په 5000 او په 3000 ډیل شو نو دا پرایویټ هسپتالونه دا غواړي. دا پرایویټ ډاکټران چې هم هلته ډیوټي کوي هم دلته ډیوټي کوي دوی دا غواړي. سوال نه پیدا کېږي نه غواړي. مونږ اولې مطالبه هم دا کړې چې هسپتال کې به ریفارمز کوئ. ریفارمز زمونږ د شا سره ذات مسله نشته دی، هسپتال به ټیک کوئ. چې کومه مسله راغلی ده هغه تر اعظمه چې څه شوي دي پکې اوس. دویمه خبره دا ده چې مو دا 15-20 هزارو یا 25 هزارو اوس چې دی نو ماشاءالله لکونو کې دی. هماغه لیبارټري ده، هغه هسپتال دی، خو چې MS پکې چې دی نو اقدامات وکړل نو د هغه مخالفت شروع شو. په دې کې د 25,000 روپو لیبارټري اوس 3 لاک او 4-5 لاک ته رسېدلې ده. د اوسه پورې چې دغه روپۍ چې اخیستې څنګه اخیستې دي او چېرته تللي دي، په کوم اکاونټ باندې خزانې ته رسېدلي دي، دا پبلک کوي دا خبره. دا اوس خبرې پټې پاتې نه شوې، دا خبرې عوامو ته راوړئ چې د لیبارټرۍ د ثمرباغ هسپتال د لیبارټرۍ روپۍ چا په جیب کې ایښي دي. دا خبره راوړئ. اوسه پورې به چې دی نو 25,000 روپۍ د لیبارټرۍ آمدن یا 15,000 یا 20,000 اوس چې دی نو په لکونو کې دی. ډیټ مین دیټ چې مخکې پکې غلا شوې ده. دا غلا چا کړې ده؟ دا خبره چې دی نو پبلک کوي. مونږ دا ډیمانډ کړی دی چې چا غلا کړې دا راونیسئ. ریفارمز غواړو په هسپتال کې، هغې کې دغه هم ده. خبرې ما وختي ویله چې په ټوله دنیا کې 24 غنټې شفټ داسې دی چې ډاکټر راشي،
دغه سره ډسپنسر، دغه سره نرس، دغه سره کلاس 4 تر پولیسو پورې. پولیس خو ډي پی او صاحب پکې کړی دی او ټول سکواډ چینج شوی دی. ټول هسپتالونو کې لوور دیر کې زمونږ په وینا باندې زه شکریه ادا کوم ډي پی او صاحب، زمونږ په ریکویسټ باندې د ټولو هسپتالونو سکیورټي عمله بدله کړې ده، نوې را لېږلې، زړې لرې کړې ده. خو دا 24 غنټې شفټ چې په ټوله دنیا کې نشته، دا سمرباغ په هسپتال کې چا جوړ کړی دی او ولې دی؟ دا ختمیږي ولې نه؟ یو ډاکټر راځي 24 غنټې د ډیوټي کوي او شپږ ورځې دی په چوټۍ. یاره دله دا تنخواه په دې میلاویږي چې کوم رولز دي او ریګولیشن دي د سرکاري هسپتال یې بند کړی چې علاج نه کوو، پرایویټ ناست دي هغه چړې تېرې کړي دي او راځي او پیس ورکوي علاج کوئ. لکه خلک یې مجبوره کړی چې سرکار کې د علاج نه کوم خو پرایویټ دله کوم، بیا خو نرشه پرایویټ نه هم چې دی نو دغه وکه بایکاټ وکړه که نه چې وایټ کوټ ډیجنیټي خبره ده، پرایویټ هم نه کښېنم. څنګه سرکاري کې چې دی نو علاج نه کوم، سټرایک کوم، پرایویټ کې نه مو چاړه تېره کوم او خلک به د سټ نه حلالوم او سرکار مجبوره کوم به چې زه له سرکاري کې علاج نه کوم خو بهر راځئ. یار مړه دا انسانیت دی. دې لپاره چې مونږ اواز اوچتو نو بیا په وحید باندې پرچه وکئ. وکئ که نه یاره نران شئ، زه خو ته وایم چې وکئ. زما دې لاسو ته هتکړۍ راواچوئ، دا زما دپاره اعزاز دی چې زه د قام دپاره خبره کوم، د ولس دپاره خبره کوم، د شرپسند د غونډه د مافیا مخې ته ودرېږم او زما لاس ته هتکړۍ راچولی کېږي، دا زما دپاره اعزاز دی. والله بالله تله چې زما دپاره اعزاز دی. که ستا لاس ته هتکړۍ در واچولی شوې ستا دپاره شرم دی چې ته په ډیوټۍ کې غفلت کې، خو زما دپاره اعزاز دی. اعزاز دا اعزاز ماله راکئ، زه ته وایم په ما وکئ چې څه کولی شئ وکئ، اعزاز راکئ ماله. بله وکړي چې یو سړی به 24 غنټې ډیوټي نه کوي، دونه ظلم به په چا نه کوي لکه کولی نه شي. او تا 24 غنټې شفټ روان کړی په هسپتال کې په وچ زور، په پولیټیکل پریشر، دا ته دومره مضبوطه مافیا لکه ستا مخې ته به هېڅوک نه شي ودرېدلی. شکر دی صحافیان شته په دې علاقه کې، ودرېږي به مخې ته دي. په دې 24 غنټو شفټ کې ولې دا دی؟ 24 غنټو کې داسې ده چې ډاکټر راشي 24 غنټې ډیوټي وکړي او شپږ ورځې بیا د پرایویټ ناست یو خلک هلته ورځي. که دا ډاکټر سرکاري هسپتال کې ناست وي نو څوک پرایویټ ورځي؟ نه ورځي. نو دی یو ورځ 24 غنټې ډیوټي وکړي او بیا لاړ شي پرایویټ کې نو خلک هلته ورځي. لکه د پرایویټ کلینیک د چلولو لپاره سرکاري هسپتال که تباه برباد شي خیر دی، هېڅ خبره نه ده. سرکاري هسپتال کې د مریض په 10 روپۍ چټ علاج کېږي، پرایویټ به 500 200 او 1000 روپۍ پیسې اخلي. لکه دونه دا دونه تاسو د انسانیت نه ولوېدلی چې په تیمرګره کې 8 غنټې شفټ دی، په مونډه کې 8 دی، معیارو کې 8 دی، په ټول پاکستان په هر هسپتال کې 8 دی، صرف د سمرباغ په هسپتال کې 24 غنټې دی. ولې؟ خط تاسو ماته دا ووایئ، تاسو خبر یې، تاسو فزیالوجي ویلې ده، تاسو پیتالوجي ویلې ده، اناټومي مو ویلې ده، دا زموږ د وجود چې الله تعالی کوم نظام جوړ کړی دی دا نظام 24 غنټې اکټیو پاتې کېدی شي. ته چې 24 غنټې ډیوټي کوې او تا له سرکار په 24 غنټو ډیوټۍ تنخواه درکوي، تو 24 غنټې ویښ پاتې کېدی شي، ستا دونه مضبوط لکه ته مشین یې چې ته په 24 غنټو کې ویده کېږې هم نه. ته لیکي د ده دا کار دی. نو چې 8 بجې کېږي ماسخوتن نو ډاکټر وده شي، ځکه چې د سهار نه ماښام لکه 12-13 غنټې ډیوټي وکړي دی، ته خو زه بیا هم انسان دی، هر ستړی شو وده شي. نو نرس چې کوم وي یا ډسپنسر چې کوم وي نو هغه د 12-1 بجو پورې یا 11 بجو پورې هغه ډیوټي وکړي. د دوران کې هغه هم ستړی شي، هغه هم وده شي. نو چې کوم مریضان د شپې راځي نو هغه د کلاس 4 په رحم و کرم وي او داسې کلاس 4 دي چې هغې چرګان خرڅوي او راځي دلته خلکو ته انجکشنې لګوي او ډریپونه لګوي.
دا باقاعده په سوشل میډیا پوسټونه شوي دي چې زه هسپتال ته تللی وم ماته کلاس 4 چې د انجکشن کړی ده. اوس هم دا کمنټونه ګورئ، ډېر شي خلک به پکې ووایي چا چاته هسپتال کلاس 4 په رحم و کرم پرېښوستل، ډاکټره ته تې اوده شوې، ډسپنسره نرسه ته تې اوده شوې کلاس 4 به کوي او ته دې ویلي چې که کله مسله خطرناکه وه نو ما راپاسوه. ته چې د خوبه راپاسې ته به د مریض څنګه علاج وکړي؟ ته چې اوده یې او تا به سړی درشي چې مریض راغلی په معدې درد دی ته به ورته څه وایې مړه ورشه زه هغه پلان کې انجکشن ورته وکړه ما مه ډسټرب کوئ. زمونږ په مطالبو کې دغه مطالبه هم شامله ده چې 24 غنټې شفت به د ایمرجنسي نه ختموي. یو پکې بله چې کومه مطالبه ده نو هغه دا مطالبه هم ده چې کم شفت د جمعې په ورځې دی دوی غونډګان دي، دا شرپسند دي، دا د دغه سپین کوټ د بدنامۍ سبب ګرځېدلی دي. دوی چې دی نو جاګیر خپل ګڼي دغه ځای، نو لحاظه دوی به د ایمرجنسي نه لرې کوئ، که د هسپتال نه ورله ټرانسفر کوئ او که د ایمرجنسي نه ورله واټ ته کوئ. خو ایمرجنسي کې دوی چې دی نو پټ نه دي، په دغه ځای پټ نه دي. یو سړی جګړه کوي په صحافي ګزار کوي، دی څنګه پټ دی په دغه ځای کې؟ یو سړی د MS خبره نه مني، دی څنګه په هغه ځای کې پټ دی چې MS ورته وایي چې دا تیمرګره ولیکه وایي نه لیکم زه دونیسي. یو مات هډوکي په خپه ورته ناسي ماشوم چې هډوکی ماتي دی 3 غنټې دی هغه کوي او دی ورته یو لفظ تیمرګره نه لیکي چې ریپورټ ټو تیمرګره، لکه دی د دغه ځای دپاره هډو پټ نه دی. نو چې یو سړی پټ نه دی نو ولې په هغه ځای ناست دی؟ نو دغه زمونږ مطالبه ثمرباغ هسپتال کې ریفارمز وکړئ، اصلاحات وکړئ. اولی اصلاحات دا چې 24 غنټې شفت ختم کړئ. دویم دا چې دې کې داسې ګوست ډاکټران دي چې دلته تنخوا په دې ثمرباغ هسپتال اخلي او ډیوټي نه کوي، هغه موږ ته په ګوته کوي. موږ له د هغوی نومونه راکوي چې موږ عوامو ته ووایو چې دا ډاکټر په دې ځای کې تنخوا اخلي خو ډیوټۍ له نه راځي. دویم دا چې دلته سرجنان چې کوم دي، سپیشلیسټان چې کوم دي، د هغوی د ډیوټۍ طریقه کار هم غلط دی، نه لیګلی دغه شانې ټیک دی او نه د علاقې د خدمت مطابق هم داسې ټیک نه دی. لحاظه هغې کې هم اصلاحات وکړئ. مونږ ورته چې دی نو بل دغه دا نیولی چې نرسري چې کومه ده دا فعال کوئ. که تاسو سره پڼ نه وي مونږ به چانده وکړو خو دا به فعال کوئ. دغې نه علاوه هسپتال کې چې دی نو مریض ته سړي بچي په نظر نه کتلی کېږي. دې ټولو ته به اخلاقیاتو کلاس ورکوئ چې کوم مریض تاسو ته راځي دا ستاسو باس دی، باس دا ستاسو نیک دی، تاله د دې مریض په سر تنخوا میلاویږي. ته د کوم طرفه چې دی نو دونه غونډه جوړ شوی، ته د مریض لکه د داسې ښکاري چې ګنې دا زما غلام دی. ته د دې مریض خادم یې، خادم. د دې مریض په سر تا ته تنخوا میلاویږي، دا به ته داسې ډیل کوې لکه باس، دا به ته داسې ډیل کوې لکه ستا نیک چې وي. دا د دې معاشرې که غریب دی او که مالداره دی، د دې معاشرې وګړی دی، د ده عزت، د ده احترام، د ده قدر، د ده سره خوږې خبرې دا په تا فرض دي. دا به ته کې ته به څنګه مریض ته چې دی نو دونه په سپکه لهجه باندې ګورې، دونه په سپک نظر به ورته ګورې. نو موږ پکې دغه هم کړي چې دې خلکو له اخلاقیاتو باقاعده ټریننګز ورکوي. دوی مریضانو ته کاري مریض به تکلیف کې، دوی به په موبایل کې ناست وي او څه کې به بیزي وي. مریض ته به تکلیف وي، دوی به په موبایل لګیا وي، د بل سره به خبرې کوي. دا ټوله دا چې کومې زه خبرې کوم دا ما سره ډیټا ده د دې چې خلکو په کمنټونو کې ویلي چې زه ډاکټر له تلم او پلانکي ډاکټر ته ناست وم، وټساپ یې راته کړي دي چې پلانکي ډاکټر ته ناست وم، مریض مې ورله بوتلی او دی په وټساپ کې لګیا و. مړه د خدای بنده ته د الله نه شرمېږي چې تا له مریض ناست دی، هغه ته تکلیف دی او ته په وټساپ کې بیزي. داسې مریضانو راته وټساپ یې کړي دي چې زه ډاکټر ته تللی وم، پلانکي ډاکټر په ډیوټۍ و او دی چې دی نو په موبایل ناست و لګیا و د بل چا سره، او زه چې دی نو ورسره ناست وم. لکه د خدای بنده ته د الله تعالی نه شرمېږي، لکه دونه حیا دغه نشته دی چې د مریض له تا اول پریارټي باندې ټایم ورکړي، دی فارغ کې بیا کوه چې څه کوه چې فارغ. تر دې پورې چې داسې مریضانو ما ته وټساپ یې کړي دي، را سره ډیټا ده چې مونږ ډاکټر له ورغلي یو، د ده څه دننه میډیکل ریپ ناست دی او د اټنډنټ چې کوم دی هغه وایي چې دننه اوسه خلک ناست دي صبر وکړئ. ته په مریض انتظار کې دې دپاره چې کمپنۍ والا سره ډیل وکړې، لکه دا انسانیت شو؟ کوه ورسره وروره بالکل چې ښې دوايانې دي، کمپنۍ والا دی، میډیکل ریپ دی، قربان زموږ د سر تاج دی، کښېنه ورسره چیم پې وڅکه، خبرې مو ورسره وکړه. خو اول چې ستا کوم کار دی ډیوټي هغه دی د مریض خدمت. لکه ته به د مریض خدمت شاته کې او د کمپنۍ والا سره به ډیل مخکې کې، لکه دا هم اوس انسانیت شو؟ دا قسمه خبرې دي، دا مسلې دي چې په هسپتال کې روانې دي چې کله موږ په دې اواز اوچتو نو مافیا ده مخې ته ودرېږي. دا چې کومه مسله راغله هغې باندې زه بحث نه کوم، ډېر ستاسو مخې ته وه چې همدقه شان یو ماشوم هډوکی مات شوی و
کې دغه موبایل ماته په هغه باندې به چې دی نو ته بیا دغه شان احتجاجونه کوې چې FIR پې وکړې او دا پې وکړې هغه پې وکړې لکه ستا دا دغه شو. زه دا وایم چې په دغه ځای کې فرض کا زه 100% په غلطه شوم، ما مکمل پار اگزامپل غلط وم، تا سره دا حق شته چې ته ما په زور منع کړې؟ تا سره دا حق شته چې ته راشې او په ما حمله وکړې او ما ووې؟ دا حق چې کله دا ټولې مسلې رالې نو جرګې خبرې شروع کړې. مونږه ویډیوګانې موجود دي، زه چې کومې خبرې کوم هغه باقاعده په ویډیو کې موجود دي، مونږ اپلوډ کړي دي. په هغه شپه مونږ ویل چې په دې باندې 7 د لاندې FIR وکړئ. پولیسو خپلو کې دا کوشش وشو چې یاره دا مسله بغیر د FIR نه مذاکراتو باندې ختم شي. جرګه راغله، اسسټنټ کمشنر صاحب، ایډیشنل اسسټنټ کمشنر یونس صاحب پکې و، د سمرباغ ایکشن کمیټۍ مشر حیات الله جي صاحب پکې و، د صدبر کلي سابقه ناظم حضرت محمد صاحب پکې و، د پیپلز پارټۍ کینډیډیټ د صوبایي اسمبلی کفایت صاحب پکې و، MS د سمرباغ اسپتال فضل قیوم صاحب و، SHO جمال خان و، ایډیشنل SHO ابرار صاحب و. دا ټول عمله وه. زمونږ ملک فیض صاحب په مشرۍ کې زمونږ واک اختیار هغه اخیستی و چې زه به خبره کوم. مونږ ټیک ده، ځکه چې د تنظیمونو زمونږ مشر دی. جرګې سره کېناستو، خبره به دې وشوه چې تاسو FIR مه کوئ او د دې خلکو به مونږ ټرانسفر وکړو. مونږ ویل ټیک ده، صحیح شوه، خبره ختمه شوه، جرګه ختمه شوه، مونږ راپاڅېدو، ویډیوګانې مو وکړې چې زمونږ مسله ختمه شوه. ډبل AC صاحب زموږ سره کمیټمنټ وکړل چې د دې خلکو به ټرانسفر وشي او باقي هسپتال کې به ریفارمز وشي او باقي دغه ویډیوګانو کې راغلې. سهار له دا مافیا راووت او احتجاج وکړو چې دا خبره موږ نه منو. یعنې د انتظامیې خبرې نه، د AC د خبرې نه، د جرګې د خبرې نه دوی انکار وکړو. لکه نه جرګه مني، نه انتظامیه مني او نه خپل مشر MS مني. داسې مافیا ده. د شپې نه جرګې فیصله وکړه، مونږ سره ومنله، خبره ختمه شوه، ویډیوګانې پکې وشوې. ها مبارک شاه خلجي صاحب هم پکې و، نوم رانه هېر شو، بخښنه غواړم. زه د جرګې ډېره مننه کوم چې هغوی په مونږ انتهایي دباو جوړ کړو چې نه FIR نه واوړئ. غوسه کې راته وویل او زه یې قلار کړم چې FIR نه واوړئ. مونږ یې واړولو. AC صاحب ریکویسټ کوم مونږ د FIR د خبرې نه شاته شو یو قدم، او جرګې فیصله وکړله او دې خلکو سهار له د جرګې خلاف احتجاج وکړو، د ډبل AC صاحب خلاف احتجاج وکړو، د اسپتال د MS خلاف احتجاج وکړو. دا داسې مضبوطه مافیا ده لکه چې ستا MS یو خبره کوي ته یې اوس ولې نه منې، جرګه خبره کوي ته یې اوس ولې نه منې، انتظامیه خبره کوي ته یې اوس ولې نه منې. لکه ته نه جرګه منې، نه انتظامیه منې، نه د خپل اسپتال عمله مشران منې. لکه دا کومه سرکشي شوه چې دا تاسو روانه کړه. هغې نه پس بیا مونږ انتظار کوو، زمونږ د طرف هم پوسټونه کېدل، هغې د طرف هم کېدل. بیا AC صاحب ویل، ډبل AC صاحب چې په دې کې یو بیا کوشش کوو د جرګې، او تاسو چې کوم دی لږ پوسټونه مه کوئ. مونږ ورسره ومنله، ټیک ده، بیا جرګه وکړئ، ځکه چې پښتنو ترمنځ مسلې راځي په جرګه واورېږي. بیا جرګه جوړه شوه. په جرګه کې چې کوم دی د کامبټ نه ښایسته حاجي صاحب دی او د کامبټ نه متین حاجي صاحب دی، د صدبر کلي نه مبارک شاه خلجي صاحب دی، معیارو نه شفیع الله صاحب دی، فیض علي دی او داسې نور کسان دي، او ډبل AC صاحب او DSP صاحب. جرګې واک اختیار واغستو، فیصله یې وکړله چې به فیصله خو به موږ په هغه ورځ اورو بیا، ځکه چې کله روغه کېږي. فیصله دا وشوه چې د دې کسانو به د ایمرجنسي نه واټ ته ټرانسفر وکړي. د دغه شرپسندو دا چې کوم د جمعې په شفټ کې موجود دي. دویمه فیصله دا وکړه چې MS به آرډر کوي 24 غنټې شفټ به ختموي. او په دغه جرګه کې ملک صاحب د فیض علي صاحب د خولې دا خبره ده چې دا خبره وشوه چې د آرډرونه به MS مخکې کوي. اول به آرډرونه وشي، آرډرونه به مونږ له نه راکوي، مونږ یې پبلیک کوم نه، لکه مونږ به څه نه یو خبر، دا به د جرګې سره وي. او بیا چې کوم دا هغې نه پس به روغه وشي، او چې کله روغه کېږي نو جرګه به پاسېږي یو ممبر، او هغه به دا فیصله واوري چې MS صاحب دا فیصله شوې ده
یو آرډر ایم اس دا کړی دی، بل آرډر یې دا کړی 24 ګنټه شفټ ختم کړی دی، عملی دغه غونډګان شرپسند دا یې چې کوم دی نو د ایمرجنسي نه واټ ته اړولي دي. ټیک ته مونږ صحیح ده قربان. مونږه د جرګې نه چې دی نو دغه غوښتلی چې هغه آرډر وشو ایم اس صاحب خبره پته نه چې کوم ځای نه خو لیټ کېده خو آرډر پکې ونه شو. جرګه بیا لکه جرګې سره خبره ونه منلی شوه، بیا هغه جرګه ماته شوه چې ته جرګې خبره نه منې نو لکه څنګه به جرګه کېږي. نو جرګه بیا ماته شوه. بیا مونږ چې دی نو خپل دغه شروع کړو چې بهی خو دې دوران کې مونږ ډي پي او صاحب ته د اف آی آر دپاره درخواست ورکړی چې صاحبه ته مونږ له اف آی آر وکړه او هغه پکې انکوایري پوټ اپ کړی چې انکوایري وکړئ او اف آی آر وکړئ. مونږ عدالت ته لاړلو چې بایسي لپاره درخواست ورکړو چې مونږ له اف آی آر وکړئ. هغلته بیا په مونږ پسې جرګه راغله او دا یې ویل چې یاره یو اخري کوشش پکې کوو. مونږ ویل ټیک ده. ویل چې د ډبل ای سی صاحب خواله ورځو. مونږ ویل ټیک ده. زه وما ملک فیض صاحب و، وحید مشواني و، امجد علي انزک و، نور زمان و، داسې ټول زموږ ساپیان ملګري. بریک لږ پته نه انټرنیټ ډراپ کېږي نو لږ دغه راځي. مونږ د ډبل ای سی غواړو هسپتال کې د عوامو لپاره غواړو ځان یاره چې 24 غنټو شفټ ختم شي زما پکې څه فایده ده؟ خو د عوامو فایده ده. هسپتال کې نرسري جوړه شي زما پکې څه فایده ده؟ د عوامو فایده ده. هسپتال کې ډاکټر د پرایویټ کلینیک په ځای سرکاري او پی ډي کې کینی زما فایده ده که د عوامو فایده ده؟ دغه ډاکټران چې 11 بجو پورې پرایویټ ناست وي بیا راځي سرکاري هسپتال ته 1 غنټه ناست وي درز مریضان پاریخ کې بیا دې بهر وځي بیا په 2 بجې په 1:30 بجې واپس دا بهر وځي بهر کینی د دې ډیوټي د 4 بجو پورې ده. نو مونږ دغه مطابق مونږ چې دنو بل مطالبه کوله چې رقم خلک په ایمرجنسي کې پټ نه دي چې هغه مریضانو ته په سړیتوب نه ګوري، د انسانیت په نظر ورته نه ګوري، دا د ایمرجنسي نه واټ ته واړوي. دا زمونږ د ذات مطالبه ده که دا د عوامو مطالبه ده؟ مونږ چې کله جرګې ته خبرې کېښودې جرګې مونږ له شاباسۍ راکړو چې یاره زبردست چې تاسو د عوامو مطالبې رانیولې دي، دا خو د هسپتال خبره ده، دا خو د عوامو خبره ده او دا خو په کار ده چې وشي. نو بیا پرون چې کوم مونږ د ای سی صاحب سره کېناستلو نو ای سی صاحب سره زمونږ په دې کمیټمنټ وشو چې ټیک ده مونږ به اف آی آر هم نه کوو، زمونږ د دغه خلکو سره د ذاتي انا هیڅ مسله نشته، دوی ته انا جوړه کړې ده کوي دي. خو هسپتال کې ریفارمز غواړو نو ای سی صاحب ډي ایچ او اکټینګ ډي ایچ او ډاکټر جانزیب صاحب سره هم رابطه وکړه چې دغه شانې په دې شیانو کې فوراً آرډر وکړي او ایم ایس صاحب سره هم رابطه وکړه چې 24 غنټو شفټ او ټرانسفر او په دې شیانو مینو کې آرډر وکړه او دا ماته راولېږه. زموږ خبره په دې وشوه چې صاحب تاسو ته آرډر راولي. نو ای سی صاحب وویل چې زه به شورټي درکوم. ویل ټیک ده قربان، آرډر دې وکړي، تاسو ته دې راولېږي، تاسو سره دې وي او بس تاسو به مونږ ته ووایئ چې به د پلانکۍ ورځ باندې به جوړه کوو، مونږ به خپل صحافیان ملګري خبر کړو، هغوی به راشي که راتلل او جوړه ده سره به وشي، قصه به ختمه شي. خو آرډر به تاسو سره وي، ریفارمز به کېږي، بغیر د ریفارمزو مونږ جوړه نه کوو. ریفارمز به په هسپتال کې دغه د جرګې په وینا، دغه د ای سی صاحب په وینا، د انتظامیې په وینا، د عوامو په بهتر مفادو کې کېږي. دا د عوامو خبرې دي، زموږ نه دي. د ذات چې کومه خبره ده هغه مونږ بخلې ده، هغه مونږ معاف کړې ده چې په ما چا ګزارۍ کړي هغه په هغه ورځ ما معاف کړي دي. خو اوس د هسپتال د ریفارمز مونږ خبره کوو. زه د ذات د ګزار تپوس نه کوم چې په ما یې ګزار ولې کړی دی. زه دا وایم چې هسپتال کې بیا دا خبره لیک شوه یا د ایم ایس د اپس نه او یا د ای سی صاحب د اپس نه او هغلته چې د نوم بیا مافیا راووتل او احتجاج کومه څه کې زه چې د نو ډیوټي نه کومه. لکه ته ولې ډیوټي نه کې؟ وهلی دې زه یم، بېعزتي دې زما کړې ده، وینې دې په ما رابولې دي، چاپونه دې په ما جوړ کړي دي، شنه سابه کړی دې زه یم او ډیوټي ته نه کې. لکه دا څه شی شو؟ هغه دغه والا خبره دې ته څه شی وایي؟ ښه زه ټیک ده ته ډیوټي نه کې. چې کله ستاسو تنخواګانو راتلله 2 ورځې تاسو احتجاج کړی، ډیوټي مو نه ده کړې، دا پکې کټ کوئ. دا ورته ووایئ چې یاره صاحبه دا حرامه ده ما دپاره، ما مریضان نه دي کتلي، سرکاري هسپتال کې مې ډیوټي نه ده کړې 2 ورځې او دا تنخوا ما له 2 ورځې مه راکوئ، دا حرامه ده.
نران شئ زه چې زه وینم ایمانداره شئ مسلمانان شئ کلمه تیره کړئ او دغه نه انکار وکړئ ښه زه ټیک د احتجاج وشو او بیا یې خبره دا وکړه چې پرایویټ ناست یو مریضان ګوري چې تا احتجاج کړی پرایویټ یې سله ګوري خو وکړه احتجاج اډو ګورې مه که نه پرایویټ دی د جیب خبره د جیب له دې پیس راځي نو هلته احتجاج نه کوې خو چې سرکاري اسپتال کې دی د سرکار خبره ده او تنخوا خامخه راځي نو بیا احتجاج کې لکه دا کومه خبره شو یاره زه خو زما خو په دې مازغه نه خلاصېږي چې سرکاري اسپتال نه سرکاري سرویسز نه د عوامو د خدمت نه سرکار په دغه کې احتجاج کومه او پرایویټ کې نم او پیسونه به اخلم او جب بډه کوم یاره بیا ما د یو ډاکټر هم توهین نه دی کړی ما د یو وایټ کوټ ډیجنیټي نه ده په دا ولګولې شکر دی زما خپله زه د میډیکل د پیلډ سره تعلق ساتم او ډېر خلک مې پیژني خو زه راغلی صحافت ته یم ما ته پته دی چې په میډیکل کې څه روان دي د میډیکل په دې سپینه جامه کې څومره تور خلک وردننه شوي دي که زه دغه سپینه جامه کې د تورو خلکو خبره کوم نو د سپینې جامې خلک به مخې ته نه ودرېږي تاسو به نه وایئ چې دا ته زما خبره کې که زه یو ډاکټر ته قصاب یم نو هر ډاکټر ته قصاب نه وایم چې کوم پکې قصاب دی هم حقه ته قصاب وایم اوس هر سړی به راپاسېږي ته لکه بیا خبره خو لیډر راغلی معذرت کوم جي قصابانو صاحبانو غوښه خرڅوي او په غوښه کې مونږ له هډوکې راکوي او یا پکې چربي راکي نو څه وشي پخې کو هډوکی ته یې راواخلو غوښه ته وخورو هډوکی ګزار کو هېڅ نقصان یې نه وي چربي وي پخې کو شوروا پکې وشي ښه زبردست یې ګوټ کو دنیا پکې واچو ښه خوند مزه ترې واخلو هېڅ نقصان یې نه وي لکه دې قصاب د معاشرې له څه نقصان ورکو چې مونږ بدنام کړی دی زه قصابانو نه معافي غواړم تاسو ډېر ښه خلک یې تاسو معاشرې ته ولس ته هېڅ قسمه نقصان نه دی رسولی نو چې کوم ځای کې د بل لپاره ستاسو دغه کېږي نو ایم سوري خبره دا ده چې معاشرې ته نقصان خو دې سپین کوټ ورساو چې په کمپنو یاره تاسو کې داسې خلک نشته چې په کمپنو خرڅ شوي دي د دوبۍ او د یو ځای بل ځای ویزیټونه ورکوي نشته دی پکې تاسو دا د کمپنو او ټي سي پروډکټ چې په 200 روپۍ راځي او په 600 په 700 خرڅېږي دا نه لیکئ ټیک ته چې ډېر ډاکټران دي چې هغه انتهایي مخلص دي انتهایي ښه خلک دي هغه نه لیکي ډېر ډاکټران دي چې په کمپنو نه دي خرڅ شوي خو داسې خو پکې شته چې خرڅ شوي دي چې زه غلطو خلکو سره کینم پاسم دا خلک به وي دی هم دقه شانې دي تاسو کې ډېر ښه ډاکټران شته دي خو چې تاسو دقه غلطو خلکو د سپین کوټ کې موجود تورو خلکو سپین کوټ کې موجود د شرپسندو غونډګانو په شا ودرېږئ نو خلک به هم دا وایي چې بهی تاسو هم دقه شانې یې زه دقه ټولو ښو ډاکټرانو ته دا درخواست کومه چې دا شرپسند دا مافیا دا غونډګان د دوی په شا مه ودرېږئ دا ستاسو بدنامي کوي د خدای خاطر وکئ د دې سپین کوټ عزت لاج کېدوئ د دې غونډګانو نه لاسونه اوچت کوي دا ستاسو بدنامي وکړه دا ستاسو بېعزتي وکړه دا ستاسو توهین وکړو دا څونه چې خلک چې دی نو په سپین کوټ پسې په ډاکټر پسې خبرې کوي زما په زړه درد کوي ډېر ښه ډاکټران شته چې هغوی خپل ژوند چې دی نو د عوامو په خدمت کې ولګاوه زما زړه درد کوي چې خلک چې دی نو هغه هم ټارګېټ کوي بیا خو داسې کوم ځای کې ښه سړی د بدو خلکو په سب کې ودرېدلی دی همدغه درخواست دی ټولو ډاکټرانو ته بیا چې کوم ښه ډاکټران یې مونږ ستاسو ډېر عزت کوو ستاسو ډېر قدر کوو تاسو نه معذرت هم غواړو که زموږ په کومو خبرو تاسو ته ټیس رسي معافي هم درنه غواړو خو درخواست هم درته کوو صاحبانو د دې زولۍ خاطر وکئ د خدای خاطر وکئ په دې سپین کوټ کې موجود د تورو خلکو په شا مه ودرېږئ دا خلک پخپله بې نقاب کوي دا پیړ پخپله تک سپین کوي ښایسته کوي چې څنګه دی هغه شانې کوي تاسو چې دا کمې ویډیوګانې پخپلې کړي په دې پسې شاته لاړ شئ وګورئ مړه خلکو ته په کمنټونو کې څه لیکلي دا د معاشرې د دې ولس مزاحمت نه دی چې تاسو ته کوي زما چې کومې ویډیوګانې دي دا نه دا تاسو چې کوم کړي دي لاړ شئ د دې کمنټونو وګورئ چې تاسو ته خلکو څه ویلي دي یا د خدای تعالی بندګانو د معاشرې کې ستاسو ساک خراب شوی دی د دغه غونډګانو شرپسندو د دغه سپین کوټ کې موجود د تورو خلکو لپاره چې سرکار ورته تنخوا ورکوي دته څه تکلیف دی چې دی به ډیوټي نه کوي کوي به په 8 بجې به سهار راځي که د 2 پورې ډیوټي ده که 3 پورې 4 پورې ده چې دته تنخوا میلاویږي کوي به لکه څرنګه چې تاسو کوئ یاره تاسو دا 100 ډاکټران ډېر ښه ډاکټران یې تاسو سهار نه راځئ ښه په ایماندارۍ خپله ډیوټي نه کوئ
نو چې تی کوي دا بلې ولې نه کوي چې اوس دا کمې نه کوي دی مونږ رانیسو نو ته ولې د ملګرتیا کې بیا دقه بیا درخواست راځي چې دا ځنې پکې ډېر ښه خلک یې دا ځنې ډاکټران پکې ډېر ښه خلک یې تاسو سحر راځئ ښه په ایماندارۍ خپله ډیوټي کوئ ډېر شي خلکو مونږ ته ستاسو ډېره تعریفونه کړي پلان کې ډاکټر صاحب پلان کې ډاکټر صاحب پلان کې ډاکټر صاحب ډېر بهترین دي تر د ایم اس پورې ایم اس صاحب حوالې سره ډېر چې دونو پازیټیو دغه را روان دی نو چې تاسو دونه ښه خلک په دې هسپتال کې موجود یې موږ ستاسو ستاینه کوو ستاسو له داد درکو که زمونږ له وجې تاسو ته کم ټیسټ رسېدلی د هغې معذرت خو چې دا ستاسو په دې سپینه جامه کې دا بیکاره خلک شته ډاکټر صاحب ته دونه ښه سړی ته راځي ډیوټي کې خپل رزق خپلو بچو له ښه حلال وړې خو بلې نه کوي نو هغه له نه ده پکار چې ته ورته ووایې چې ته ولې نه کوې او که ته ورته نه وایې زه ستا ملګری دی مونږ یې ورته ویو نو بیا تاسو ولې د هغې په شا ودرېږئ لکه تاسو په دې خپل ګریوان کې بېګاله سوچ وکئ دا تاسو ته مناسب ښکاري تاسو چې نن ډبل اے سی صاحب سره کوم دغه کړی دی لکه تاسو نه د انتظامیې تاسو نه مافیا دا مافیا نه د انتظامیې خبره مني نه د جرګې خبره مني نه د ایم اس خبره مني نن چې د ډبل اے سی صاحب سره تاسو کوم ریزنینګ کړی دی چې هغه درته ویلي چې تاسو په غلطه وئ نو بیا ولې د دې مافیا تاسو دونه مضبوطه وئ هغې ته راځو چې دی په شا باندې کم سیاسي خلک دي دی ټول هر څه په شا باندې سیاسي کسان ولاړ دي باقاعده څه وایسونه موږ ته ورولی شوي دي نن خو هغه سیاسي خلک چې د دې مافیا په شا ولاړ دي موږ تاسو نه څه یېرېږو خو نه ستاسو د کوره راځي شکر دی خپل کور لرو خپله حلال رزق ګټو هېڅ ضرورت هم د دغو ته نشته چې تاسو نه به سترګه وسوځو نن ستاسو نومونه زه نه اخلم ملک فیض صاحب به راځي هغه به هم ستاسو نوم نه وایي خو که تاسو د دې مافیا نه لاس اوچت نه کو والله بالله دا د دې نه بل غټ قسم نشي کېدی چې اولۍ به تاسو یادو چې دا چې کوم هسپتال د ثمرباغ ناکامۍ د ټولې مافیا په شا چې کوم سیاسي خلک ولاړ یې مونږ تاسو ته دا ویو چې دا مافیا ماته کوي هسپتال برابر کوي هسپتال کې ریفارمز وکوي او که نه کوئ مونږ به ولس ته راوځو تاسو به ورته پټاګه کوو تاسو به ورته بې نقاب کوو چې دا پلان کې صاحب چې کوم دی د دې هر څه په شا دا دی دی نه غواړي چې ډاکټر چې دی نو دلته صحیح ډیوټي وکړي دی نه غواړي چې دلته چې دی نو 24 غنټې شفټ ختم شي دی نه غواړي چې دلته چې نرسري جوړه شي د ماشومانو دپاره ډیلیوري برابره شي د زنانو ډیلیوري په د 30,000 40,000 په ځای په 3,000 او 5,000 کې وشي دی نه غواړي چې په هسپتال کې چې دی نو کرپشن ختم شي غلا ختم شي که تاسو د دې مافیا نه لاسونه اوچت نه کړل نو انشاءالله ډېر ژر مونږ په دې باندې خپل لایحه عمل تیار کړی دی مونږ صحافیان یو تاسو سیاستدانان یې تاسو مونږ پیژنئ مونږ تاسو پیژنو د دې هر څه په شا نه زمونږ انا ده نه زمونږ ضد دی نه زمونږ څه ذاتي مقاصد شته جرګې بار بار خبرې کړي دي او هغوی اوس نه مني اے سی صاحب کمیټمنټ کړي هغوی اوس نه مني ایم اس صاحب کمیټمنټ کړي دا مافیا یې اوس نه مني لکه نه د ایم اس خبره مني نه د انتظامیې خبره مني نه د جرګې خبره مني او مونږ ته بار بار دا ریکویسټ کېږي چې تاسو په اف آی آر مه کوئ نو مونږ ځو به اف آی آر به کوو سبا له پکې بیا اے سی صاحب یو میټنګ غوښتی دی چې بیا کینو اے سی سویل صاحب او زه یو بل کوشش کوم زه لا یو تاسو ته وایم زما په دې دغه کې هېڅ قسمه رول نشته دا خبره صحافتي تنظیمونو اخیستې ده صحافتي تنظیمونو ملک فیض موسیخیل صاحب چې دی نو د دې لپاره ټاکلی دی چې څونه خبرې کېږي ملک فیض موسیخیل صاحب به یې کوي وحید خان تاجک به یې نه کوي که ملک فیض موسیخیل صاحب وحید خان تاجک ته په دې مرۍ کې پړی واچوي او راکاږي نو هم وحید خان تاجک د هغه نه مخ نشي اړولی نو زمونږ هغه ملک فیض موسیخیل صاحب به کوي سبا له به کې بیا د اے سی سره کینو زمونږ په دې ټولو مطالبې کې یوه مطالبه زما ذات نشته زه ته دا نه غواړم چې په ما یې ګزاري کړي دي ما یې تاوان راکړي زما یې موبایل مات کړی ما یې تاوان راکړي ما یې کې مات کړی تاوان دې راکړي کپړې راله شلولي کیمرامین له کپړې شلولي دا ته موږ نه غواړو مړه مونږ د عوامو لپاره غواړو چې د عوامو لپاره به ته صحیح ډیوټي کې 24 غنټې شپ به ختمې ریفارمز به کې هسپتال کې نرسري به جوړې دا ټولې مطالبې دي چې دلته کې خو د عوامو مطالبې دي که کومه یو داسې مطالبه وي چې دا زموږ د ذات سره تعلق ساتي هم تاسو یې راته ووایئ
چېرې تاجکه دا مطالبه ستاسو د ذات مطالبه د دې نه واوړئ هغه مطالبه په هغه ځای موږ پرېږدو یوه مطالبه پکې زموږ د ذات نشته د عوامو مطالبې دي د عوامو دپاره دي او د عوامو په ګوډ انټرسټ ټولو ډېره مننه دا درته ریکویسټ کومه چې خاموش مه پاتې کېږئ چې په کم ځای کې هم د ثمرباغ هسپتال دی او که بل هسپتال دی خو چې په سرکاري هسپتال کې ډاکټر ناست دی که نه تاسو ته د انسان په نظر نه ګوري دا ستاسو نوکر ناست دی ستاسو نیک نه دی نیکای نه تاسو یې تاسو ټیکس راټولوئ دوی له تنخوا ورکوئ ټیک ټاک ورته مزاحمت کوئ ډاکټر صاحب زه انسان درته ناست یم د سړي په نظر راته وګوره انسانیت په نظر راته وګوره نور چې دې خلکو ته ناکامونه کوي مزاحمت باندې معاشرې روانې وي مزاحمت چې کم ځای کې هم شوی دی هلته هر څه ټیک شوي دي مونږ هم ستاسو لپاره مزاحمت شروع کړی دی عوامو لپاره هم شروع کړی دی که یو پکې داسې مطالبه وي چې زموږ د ذات وي هم تاسو یې راته کمنټ کې ووایئ چې تاجکه دا مطالبه دې ستا د ذات ده او دا مه کوه والله بالله چې نه به یې کوو که داسې مطالبه پکې نه وي چې هغه زموږ د ذات او د عوامو مطالبې نو عوامو ته دا درخواست کوو چې دې مافیا خلاف زموږ سره ودرېږئ دا جهاد دی جهاد ډېر شه علما به کېدای شي ما ګوري چې د یو ظالم مخې ته حق وینا کول د ټول نه لوی جهاد دی او ستاسو په صحیح معنو کې خدمت وشي هغه خلک چې زما په سر تنخوا لي ستا په سر تنخوا لي دا دونه ورته مراعات دي او بیا هم ډیوټي نه کوي بیا هم بدماشي کوي بیا هم ماته انسان په نظر نه ګوري چې دا خلک سم کو چې موږ ته انسانانو په نظر وګوري زمونږ دقې دپاره جدوجهد دی او تاسو ته درخواست دی چې په دغه جدوجهد کې زموږ سره ودرېږئ چې کم ځای کې هم ظلم او زیاتی ډاکټر کوو فوراً پوسټ کوئ چې پلانکي ډاکټر زما سره دا ظلم وکړو کم هسپتال کم کلینیک کې سره دغه کېدو فوراً پوسټ کوئ چې دې هسپتال دې کلینیک کې زما سره دا ظلم او زیاتی په دې سرکاري هسپتال کې پرایویټ کې وشو دا مافیا به همدقه رنګې چې دی نو سمیږي ما ته پته دی چې کله مونږ لایو راځو په ویډیوګانو کې تاسو ډېر ښه خدمات دي سهار په وخت راځئ او ټوله ورځ ښه په صحیح معنو کې خپله ډیوټي کوئ او د دې کمنټونو له وجې زموږ د خبرو له وجې تاسو ته ټیس رسي موږ ستاسو نه بخښنه غواړو خو دا ټیس چې کوم تاسو ته رسي دا ستاسو په دې سپینه جامه کې چې کوم موجود دغه خلک دي شرپسند غونډګان مافیا دا ټیس تاسو ته د هغوی له وجې د دغه مافیا خلاف دغه شرپسندو غونډګانو خلاف هم تاسو ډاکټران ښه ډاکټران ایمانداره ډاکټران زموږ په شا ودرېږئ او که زموږ په شا نه ودرېږئ او د مافیا په شا ودرېږئ د غونډګانو شرپسندو په شا ودرېږئ نو مطلب دا دی چې په دغه قصب کې تاسو هم شامل یئ بیا به مونږ هم خپل سوچونه بدلو خپل خیالات به هم بدلو خپل ارادې به هم بدلو بیا به مونږ چې کوم وي ستاسو هم څه خاطر نه کوو تمیز به نه کوو بیا به زموږ نه د خاطر او تمیز تمه نه لرئ ستاسو ټولو نه قربان شکریه ستاسو چې تاسو را سره شریک شوئ ومو کتلو څه ډېر شه ملګرو دا دی ما ته اوس هم دا چې زه لایو لګیا یم نو دا واټساپ کې میسیجونه را لیږلي دي چې دا پکې ووایه ما سره دا ظلم شوی دا ووایه دا ووایه دا چې ته چا میسیجونه شامل نه شو دې نه منه قلاریږو یو صحافي به روزانه د ثمرباغ هسپتال کوریج کوي او زه ګورم په چا کې زور زیاتی چې مونږ منع کي داسې ستا د پلار هسپتال نه دی چې ته ما منع کوې زمونږ هسپتال دی زما په سر ته روپۍ اخلي زما د عوامو په سر تاله تنخوا درکوي درځم به چې په کوم ځای کې تا ظلم کوو زیاتی دې کوو مافیا وي غونډه وي شرپسند وي ستا مخې ته به ودرېږم دا تاسو کومې خبرې کوئ چې موږ به نه قلار شو ثمرباغ هسپتال و زموږ په ریډار دی روزانه به د هغې کوریج کېږي او لایو کوریج به کېږي چې کوم مریض سره تاسو ظلم زیاتی کوم هغه مریض به انټرویو ورکوي او ټوله دنیا به یې ګوري چې یاره دا په دې هسپتال کې دا روان دي تاسو ګورئ چې دا سمیږي او که نه سمیږي دا تاسو ته څه دا اخیری یو کلام تاسو ټولو ته ډالۍ که ښایسته نه یو بدرنګ والله که یو دا زمونږ سوچونه فکرونه که ښایسته نه دي نو والله که بدرنګ دي ستاسو په شان بدرنګ نه دي خاص زما د ستاسو په شان یو څو کسان دي شرپسند غونډګان بدماشان مافیا دا زه هغه یادوم که ښایسته نه یو بدرنګ والله که یو زړونه پاک لرو دوه رنګ والله که یو دا خو ژوند دی دا خو ژوند دی دا ځواني ده دا تیریږي دا خو ژوند دی دا ځواني ده دا تیریږي همیشه به په ځوانۍ کې په یو رنګ والله که یو دا خو ژوند دی دا ځواني ده دا تیریږي دا نن چې تاسو ته د ګریوان دغه کوئ چې زه ډاکټر یم او زه چې دی نو ماته څوک هېڅ نشي ویلی دا خو ژوند دی دا ځواني ده دا تیریږي په یو
دا خو ژوند دی، دا ځواني ده، دا تیریږي، همیشه به په ځوانۍ کې په یو رنګ والله کوي. نو اول خو مونږ سرکاري نوکرو لپاره در په دکې ګرځو، اپلایګانې کوو، ټسټونه ورکوو، مور پلار راله دعاګانې کوي چې خدای بچی مې نوکر کړي، چې بچی نوکر شي بیا دغه حال وي. ته خو دومره کبرجن یې چې خفه نه شي، ته خو دومره کبرجن یې خفه نه شي. شکر کبرجن والله کوي. مونږ په دې خپله پیشه کې چې یو هیڅ قسمه کبر نه کوو، شکر دی خوشحاله یو او د قام خدمت کوو، ښه په ډاګ او په وچه سترګې کوو او حق ته حق وایو، د حق په لاره درومو. حق ته حق وایو، د حق په لاره درومو. دا ښکاره ده چې دروغجن والله کوي. منځ کې به پکې لکه د استادانو په شان وضاحت وکړو کنه، نو بیا یې درته وایم که ښایسته نه یو بدرنګ والله کوي، زړونه پاک لرو دوه رنګ والله کوي. دا خو ژوند دی، دا ځواني دی، دا تیریږي، همیشه به په ځوانۍ کې په یو رنګ والله کوي. ته خو دومره کبرجن یې خفه نه شي، ته خو دومره کبرجن یې خفه نه شي. شکر کبرجن والله کوي. حق ته حق وایو، د حق په لاره درومو. حق ته حق وایو، د حق په لاره درومو. دا